نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما زمار بجمال نبي الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ترشوی جماعت المبارک پورز باندے ما تاسو تا عظمت قرآن د قرآن اهمیت بیان کو نن جمعه یو درې خبرې دي او دا غینه بل لګ خلاصو وایو ټیم هم کم دی رمضان میاش غتل زمونږ په پاکستان کې ډیره غټه مسله جوړه شوې ده دویم لمبر تراویح چې مونږ کوو په رمضان کې دریم لمبر مونږه په دې تراویح کې د قرآن کریم ختم مبارکه کوو د دې ټولو نه بلګه خلاصه ته وویم لاولنه ځان په دې خبره پوي کوي چې په مملکت اسلامي او په مملکت اسلامي حکومتونو کې او یا پر ریاستونو کې د دې میاشتو د پاره خپل کمیټې جوړې دي نو چې کم ریاستي مسلم ممالک دي نو د هغې دپاره خپل کمیټې د میاشتې جوړه چې موږ او تاسو هغې ته رؤیت هلال وایو کمیټې رؤیت هلال رویه په عربی کې وی لیدو ته او هلال په عربی کې وی کله چې دا میاش تازه راوخیج بیا چې کله دا رڼا زیاته کی لمعم ورته وی قمرم ورته وی خو د رمضان میاش لیدو په هر مسلمان دا لازم دی چې دی به یوازې د کمیټیانو ته دا بحث او دا سوچ نه وړي
دا به میاش ګوري په خپلو سترګو مبارکه. نو بیا دې کې د دې الله رب العزت د مسلمان بنده دپاره لوی ثواب لیکلی دی. کم از کم مونږ خو هغه نظرونه هم نشته او نن دور کې د مونږ په خوله هم څوک یقین نه کوي او به پاکستان ریاست دا کیپی شهادتونو ته ترجیح نه ورکوي. خو لہذا هغوی په خپله په 11 تاریخ باندې اجلاس طلب کړی. نو مونږ او تاسو هم په خپلو سترګو باندې وګورو، لږ وخته پاره کوشو یو میدان ته وخیجو چې الله رب العزت دا ثواب مونږ او تاسو ته دا سعادت را نصیب کړي د ثواب په نیت. بیا دا لویه مسله جوړه شوې ده زمونږ په پاکستان کې، په نورو دنیا کې نه، تش په پاکستان کې. زه تاسو ته قسمیه دا خبره کومه، زما خو زړه درد کوي چې د پېښور او د مردان او د دې زمونږ په دې کیپي کې په یو څو ځلو کې اختر او روژه او نور ټول پاکستان کې روژه نه وي. دا لوی باس دی او مساله ده پکې، دا د یوې جمعې باس نه، دا د ګنټو باس دی. خو زړه مو درد کوي چې مسلمان عبادت دی ټوکړی کوي. هغه مسلمانان چې کم د عبادت کې هغه د علماو نه، چې د علماو سره کم د دې عوامو عقیدت دی هغه ته ختمی. دا منتفته ده چې په دې مسله کې د رؤیت هلال په دې کې په دې مسله کې برفور لاس د اسټیبلیشمنټ دی چې د دې کې په خلکو د علماو سره ډېر بې انتها لوی عقیدت دی. علما ډېر محبوبوي، لکه مونږ او تاسو خپله الحمدلله علما زمونږ د دین ستون دي، سترې دي. د علما ګستاخي مونږ او تاسو برداشت نه شو وړی. نور دنیا کې دا مزاج نشته. هر سړی انفرادي سوچ لري، د انفراد سوچ لري، ځان له ځان لکې دی. خو زمونږ د کیف عوام هغه دا برداشت نه وړي، د علماو ګستاخي برداشت نه وړي. دا مسله صرف په کیپ کې ده چې د دې علماو سره د خلکو عقیدت خرابوي. او موږ تاسو ټول داسې وایو چې مړه عالمان په خپله کې متفق نه دي، نو موږ څه وکړو؟ خو ځان په مسله پوه کوي. مسله داسې ده، هغه اسلامي ملک یو طرف ته کا، اسلامي ریاست یو طرف ته کا، چې کافر ملک ولې نه؟ کافر مسلم نه، او تاته مسلمان قاضي کېنولی، مسلم قاضي ناسته، نو مسلمانانو لا د هغې اتباع فرض ده. که هغه اعلان وکړي چې اختر دی، نو مسلمانان به بیا اختر کوي. که هغه اعلان وکړي چې روژه ده، نو مسلمانان به بیا روژه کوي. نو نن دور کې زمونږ
د کمیټې قاضي صاحب چې کم دی هغه عبدالخبیر آزاد صاحب دی ریاست مقرر کړی خو تاسو لږ په یو مسله په یو ټایم هم نشته دا اهم مسایل لا نه پاتې کېږي خو ذهن کې یو خبره یاد وساتئ ما تا رمضان مبارک میاش لیدو ته وختو میاش ګورو او ما تا میاش ولیده پنځه ورونه دي او 2 ورونه دي یو ورور میاش ولیده په سترګو باندې او نور ونه لیده ځان په مسله پوه کوي چې سبا میاش د رمضان نه اوخته په سترګو مو ولیده او ریاست اعلان وکړو چې سبا روژه نشته کمیټۍ د خپل مخکې تکل وکړو شهادتونه یې وروړل خو ریاست ونه منو اختیار د هغه سره دی اصل پوینټ دا اختیار دی اختیار د هغه سره دی ریاست ونه منلو دا کس چې ویې نه منلو نو په دغه کس باندې روژه فرض ده سبا به دې روژه نیسي دا چې چا میاشت ګټلې ده په ده روژه فرض شوه خو د ده په کور کې نور رونه دي خویندې دي ګورې په هغې فرض نه ده اب یې نه نیسي که هغې ونیوله نو ګناه یې وکړه چې یو وکړو ګناه یې وکړه دا مسئله ده بیا دقه بنده د اختر میاشت ته وختمي اختر میاشت ګوري ځان په مسله پوه کوي د اختر میاشت ګوري د اختر میاشت دی په خپلو سترګو وګټه چې د اختر میاشت راښکاره شوه او دی نور دغه کور کې یا نورو خلکو اونه لیده ریاست اعلان وکړو چې سبا به اختر نه روژه به نو دغه کس به په دې په خپلو سترګو میاشت لیدلې ده چې د سبا له د شوال اولنۍ ورځ ده نو دې وخت کې به دې اختر کوي نه دې به روژه نیسي ځکه په ده باندې د ریاست د قاضي د حکم اتباع فرض ده دغه هلته اوس ځکه الله رب العزت په اختر کې اجتماعیت ته ترجیح ورکوي دا خپل لوی باس دی اوس راځو زمونږ د پېښور مفتی شهاب الدین پابلزی صاحب دا ریاست نه دی مقرر کړی پاکستان جمهوریت ته د سره ډېر بحث مباحثې هم شوي دي خو ځان له یو دلیل نیولی دی چې زموږ پاکستان لا جوړ نه و چې دا کمیټې مقرره او ناسته وه نو داسې ډېرې کمیټې نه وي خو چې کله پاکستان جوړ شو زموږ د کراچۍ د تقي صاحب پلار مفتی شفیع صاحب د هغه د کراچۍ د کمیټۍ سرپرست و خو چې پاکستان ریاست جوړ شو نو هغې کمیټۍ یې ختمې کړي ولې اوس پاکستان یو مستحکم ریاست دی خو موږ دلته په دې مسله کې په غلطه یو خو دومره ده چې ریاست مملکت پاکستان چې کوم دی هغه د موږ د کیپ شهادتونه ناقلي دقه دی کې یو پوینټ دی چې هغه د موږ د کیپ شهادتونه نه قبلوي نو په دې وجه باندې علما د مفتی شهاب الدین پابلزی سره دي چې ولې موږ د پاکستان نه یو زمونږ کیپ د پاکستان نه دی صوبه نه ده
نو دا خپل لوی باس دی خو ما درته دا مسله واضحه کړه نور هر سړی په خپله پوهېږي خو دا خو زمونږ او ستاسو د میاشت باره کې دې باندې خو چې زه تاسو ته ګنټې باس کوم ګوره سر ته نه رسي خو تاسو ته مې یو خلاصه ذکر کړه چې ستاسو عقل پې کولو شي خو مونږ او تاسو د ثواب په نه زما پکې مقصد دا دی د ثواب په نیت باندې د رمضان میاشت ته لږ وخت بره ورکول خپلې کوټې ته ختل اسمان ته کتل چې میاشت وګورم د ثواب په نیت به موږ بره وخیږو چې الله موږ له د دې میاشتې هغه ثواب را نصیب کړي د دې میاشت د لیدو خپل ثواب دی چې الله موږ د دې ثواب نه محروم نه کړي دویم لمبر تراویح مې درته ذکر کړی چې تراویح ترویح ورته په عربی کې وایي نو تراویح دی اصل کې 6 رکعاته 8 رکعاته تراویح نشته په دې د علماو اتفاق دی په دې باندې د صحابو اتفاق دی په دې اجماع شوی ده نو تراویح دي 6 رکعاته او سنت مؤکده دي خو چې زمونږه په کیپ کې دا کم قسم تراویح کیږي وردا مونځ نه دی قسم بالله ته ویم چې دا د مونځ تصحیح دی دا مونځ داسې طریقې سره نه نو که مونځ کوو نو چې صحیح طریقې سره ادا شي تاسو په خپله په فضل عمل کې دی مبلغینو حضراتو نه بار به اورېدلي چې مونځ په ښایسته طریقه ادا شي نو بره خیجې دعا کوي او چې کله ادا نه شي واپس د انسان په دې مخ راوشتی شي نو ځان به د تراویح نه نه خلاصو اخرنۍ خبره درته کوم خیر باس ډېر دی خو ختم قرآن کریم دا په تراویح کې سنت دی مونږ خو الحمدلله تاسو ته خو پته ده چې نور ټول رمضان کې قرآنونه نه وایو عامو خلکو ورځو کې قرآن نه وایو خو کم از کم مصروفیات ډېر زیات شوي دي ځان لږ فارغه کو چې د رمضان ختم خو چې کم از کم په تراویح کې وکړو دې الله ته ودرېږو دا قرآن واورو ورځ په قیامت په دا قرآن زما ستا لپاره شفارس کوي الله ته د کراچۍ کې یو عالم دین تیر شوی دی مفتی ظهرالله خان صاحب ډېر قابل عالم دین و چې کله وفات کېدو دلته مو لږ ټایم یو 10 منټه زیات عالم یو 15 منټه چې کله وفات کېدو د هفته مخکې خوب ولید طالبانو ته وی دا په دې نیټ هغه دا هر څه موجود دي طالبانو ته طالبانو خوب مې ولیده چې مړ شوی یم په قبر کې پروت یم خو چې قبر ته کوشم نو یو 2 نوجوانان کسان راغلل او نور خلک هم راله وی هغې راله پارچې راکړه چې صاحب امتحان رزلټ ورکا جواب ورکا وی هغه دونه جوانانو ته هغه پرچې واغستې زه دې منظر ته ګورم خوب ویني نو هغه هر پرچې ورته هغې وډکې کړې زه یې څه ته پرې نه خوستم وله ورکړې وه کسان لاړل وی ما ورته چې تاسو څوک یې نو دا یو نوجوان دا راته وی چې زه ستا قرآن یم تا به زه روزانه لوستلمه او دا بل نوجوان راته وی چې زه ستا تهجد مونځ یم
نو زما خبرې مقصد دا دی هفته پس بیا د مفتي صاحب وفات هم شو زما د خبرې مقصد دا دی چې کم از کم دا قرآن واورو زده کو خو قرآن طریقه داره درې قسمه علما ذکر کړي دي کتابونه نبی صلی الله علیه وسلم وایي بلحون العرب یو ترتیل دی د قرآن طرز چې موږ تلاوت کوو یو مشت دی یو هدر دی دا د قرآن د لوستو طریقه ده زمونږ پکې الحمدلله نشم ویلی خو ټول نه هدر شته او نه مشت او نه ترتیل شته نو مونږ د قرآن پسې خندا کوو دا قرآن په ښایسته طریقه ووایو په مونږ او تاسو باندې چا خپل نه دی خوستی چې په یو شپو په دو شپو کې په اوو شپو کې ختم کو ځان خلاصو زه د یوې شپې خلاف نه یم د ختم د اوو شپو خلاف نه یم خو زه صحیح قرآن ووایا په یو شپه کې ختم کا خو صحیح ووایا نو مونږ او تاسو داسې قرآن سره ودرېږو خو زه هر رمضان چې راځي نو زه دا خبره کوم نو زما یو ګیله د علماو نه ده او یو ګیله مې د عوامو نه ده دا یو ګیله مې د علماو نه دا ده چې دیو چې کم دی مخلوی د دې خلکو نه کوي چې دا ته څه قاري صاحب دا خو د قرآن سپکاوالی دی نو علما ورته زموږ خوشحالېږي چې بس زر ته زره فارغېږو او د عوامو نه مې ډېره ګیله په دې ده د عوامو نه مې بیا زیاته ګیله ده اب په دې چې کوم ځای کې تیز قرآن څوک وایي نو موږ د هغې مرګستۍ ډېره کوو اووه شپو کې پنځه شپو کې په هغه ځای کې په اروډو هم ځای نه کېږي او کوم ځای کې چې د قرآن په ښایسته طریقو لوستلی کېږي ځکه موږ زندګي نه پرې پاکستان کې وګرځېدو نو هلته زما په حساب سره یو لس کسان هم نه ولاړ د پر خپله په دې ورسک کې پېشمام وم علم هم نه و کړی قرآن هم تش زده کړی نو ما ته به خلکو بجلي ویله تیز قرآن به ویله بس دا بلا خلک پسې راپسې او راپسې او خو چې کله م لږ علم وکړو پوه شو دا مونږ څه کړی د خپلې د ګناه دغه م وکړو استغفار او توبه م ویسته زمونږ په دې خپل مسجد کې مونږ د 15 شپو ختم کوو د 15 شپو د یقین په الله وکړه نیم څپ هم راپسې نه نو مونږ او تاسو زه خلکو ته دا وایم ما ته خلک ډېر وایي قاري صاحب خیر دی او ډینګیا دی پلانکی دی زه ماته یم یو کس زمونږ د حاجي صاحب محترم دی خدای دی ولا جنتونه ورنصیب کړي دا یو حاجي صاحب مې کافي دی بس دا مخامخ چې راته ناست یم دا یو حاجي صاحب مې کافي دی نور چاته مې ضرورت نشته نو زه دا وایم چې کم از کم د دې قرآن پسې خندا نه کوو د داسې ختم نه کول بهتر دی خبره دا ده د داسې ختم نه کول بهتر دی او د داسې تراوونه نه کول بهتر دی نو مونږ او تاسو د قرآن د دې تراو د دې مونځ پکوالی ونه کړو نو مونږ د اهل حدیث یو فرقه د هغې خو اته رکاته کوي نو هغې وایي هغې ورته د احنافو مونځ وایي دا یو خندا کوي مونږ پسې وایي د احنافو داسې مونځ دی عزتمندو مونږ الدا یو رمضان دی چې خدای دې را باندې راولي 3 ورځې پس دی خدای دې راله عمر را نصیب کړي په دې کې نو زه دا وایم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم جبریل
اخیری کړل رسول الله سلام په امین ویلې ده اخرنه الفاظ سوي وی هلاک شي هغه کس چې رمضان په راشو دی په الله ځان ونه بچ نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل تاسو به بار بار دا حدیث اوریدلې وی امین نو دا د خوشحالۍ میاشت را روانه ده د نعمتونو میاشت را روانه ده چې الله باندې ځان وبخو نو الله دې ما تاسو له ټولو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين